السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډیر د افسوس مقام دی، هغه مشرانو رښتیا ویلي دي، سپینې مو وایا کو جون کوي، وینو ته اوبه وایا کو جون کوي. ملګرو مفتی محسن محمود چې دا یو نر او بهادر مولانا دی، د ټول عمر د حق وینا ویلې ده او د حق په وینا باندې دا گرفتار کړل شو او جیل ته منتقل کړل شو. ملګرو دا ډیر د افسوس مقام دی او ډیر د جړا مقام دی. ملګرو ټول معلومات در سره زمونږ دی ویډیو کې هماهو ګورئ. کو تاسو زمونږ چینل کې نوی وئ نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو ډیر د افسوس مقام دی چې مفتی یو غټ عالم دین مفتی محسن محمود چې دا د دیر اوسیدونکی دی، د یو بهادر او یو نر پښتون مولا دی او د ټول عمر خو د بهادرۍ خبرې کړي دي، خو د غیرتمند خبرې کړي دي او چې چا کې څه غلطي سي کړې ده نو مخامخ یې ورته ویلي دي چې وروره تا کې دا غلطي ده او دا غلطي د ځان نو باسه. ملګرو چې په دې ملک څوک هم د حق وینا کوي، څوک هم د الله او د رسول خبره کوي، هغه سره همدغه رنګ ظلمونه کېږي. دا هم د حق په وینا باندې پولیسو گرفتار کړو او هدا وخت کې دې وخت کې په جیل کې دی او سبا به سیشن کورټ ته د کیس ځي چې دی په څه خبره گرفتار کړی دی. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی. علما کلام له پکار دي چې هغه راپاسي او د په باره کې احتجاج وکړي او دا مطالبه وکړي چې ولې موږ ته دا حق نه دی حاصل چې موږ د حق وینا نشو ویلی، ځکه چې دا خو یو د حق مولي صاحب و. ملګرو دا څنګه چې بجلیګر مولا صاحب د حق بیان کولو، دا هم د بجلیګر مولا یو ثاني و، دا یو بهادر مولا و. الله پاک د ژوند کې برکت واچي او الله پاک د زر تر زر د جن نه خلاص کی، ځکه چې کم سړی هم د حق وینا کوي نه د هغه مستقل جیل دی. موږ دا نه غواړو چې زموږ علما کرام د جیل ته لاړ شي، موږ دا غواړو چې زموږ کوم روان مستقبل دی چې د هغو مستقبل عمده مولین ټیک کی په دنیا په سطح باندې عمده مولین دي چې دا زما او ستا د آخرت خیر غواړي، دا زما سره پیسو خیر نه غواړي. دوی په شپږو اته زره باندې خپل ژوندګي تیروي او زما ستا په 50 زره باندې. ولې ډېر د افسوس مقام دی، ډېر د جړا مقام دی. الله پاک دې مفتی محسن محمود په زندګۍ کې برکت واچي او الله پاک دې عمدله دغه رنګ توفیق ورکړي چې دا د دغه رنګ بهادرۍ او د غیرتمند خبرې وکړي او الله پاک دې زر تر زره د جن نه اخلاص کړي او چې کوم ظالمانو هم د باندې کیس کړی دی الله پاک ته هغه ظالمان ته هدایت وکړي او که هغو ته هدایت نه کېږي الله پاک ته هغه ظالمان تباه او برباد کړي.